آیا موږ په زندګۍ کې هر څه پیلن لیکل شوي دي که موږ په خپل کوشش او عمل سره خپل تقدیر بدلولی شو؟ ډېر ملګري کوشش دا کوي چې یاره دې مسلې باندې موږ ښه ځون پوه کړو خو پته نه لګي چې چېرته نه دا زده کړو. ارسئ چې نن په دې خبرې باندې د ابتدا نه موږ بحث وکړو. د تقدیر لفظي منادو اندازه لګون لکه یو کاریګار او مستري چې یو شای جوړوي هغې جوړون ناپیل هغې سوچ کړی چې دا به څومره غټ وي او دا به څومره ستر وي او دا به څرنګې جوړېږي دا به څرنګې شي. خو په اسلام کې د تقدیر مطلب دا ده چې الله پاک ته د کائناتو د هر څه شي پیدا کوونې نه اپیله پاته وه. الله پاک د کائناتو پیدا کوونې نه 50,000 سال مخکې دا لیکلي وو چې څه به کېږي کله به کېږي او څرنګې به کېږي او په دې کائنات کې چې څه ها کېږي هغه ټول د الله جل شانه د علم او د حکمت مطابق کېږي. لکه استوس خو چونکې هغه خو شاګردانو ته سبا ورکوي او هغې ته هر طالب پاته وي نو هغې استوس د یوه طالب په باره کې ووایي چې پلونکا وړکه چې کوم دا به په امتحان کې پاس کېږي. اوس د استوس دا علم چې کوم دا په علم کې دا خبره پرته ده چې دا طالب به پاس کېږي د دغې علم د واجې نه هغه وړکه مجبور نه ده بلکې هغه خپل محنت کوي لګیا دی دې واجې نه هغه پاس کېږي. یا یوه وړکي په باره کې هغه وایي دا به پیل کېږي چونکې هغې ته دا پیله نه پاته ده چې دا وړکه چې دا دالیبي کوي فضول ټیم ضایع کوي دې وجې نه دا پیل کېږي. خو لیکن د استوز دا علم چې کوم ده هغې دا طالب علم په دې باندې مجبور کړه نه ده چې ته اوس سبق مایه بلکې دا محنت نه کوي او خپل وخت ضایع کوي دې وجې نه هغه پیل کېږي. او تقدیر یو داسې شای ده چې دا د ایمان حصه ده دې باندې ایمان ساتل دا ډېر ضروري دي. څرنګې چې کله تو ته یو ښه شی میلاو شي فوراً به زړه کې دا سوچ وکړې پوه به شي چې دا د الله پاک یوه تحفه وه او چې کله یو مصیبت او تکلیف دې ته روشي بیا به ګیله نه کوې فوراً به زړه کې دا خبره وکړي چې په دې کې به الله پاک مو ته بهتري شي. اوس د تقدیر دا مطلب نه شوه چې بس موږ توسې لوس په لوس کښېنو او د تقدیر فیصلې ته به کسو نه بلکې موږ توسې به خپل کوشش کوو ځکه چې د موږ توسې دا کوشش دا هم د تقدیر یوه حصه ده. نو موږ توسې ته کوشش کوون پکار دي نتیجه الله باندې پرېږدن پکار دي چې څه انجام وروځي اب الله پاک کوي.